په کم کور کې دا درې کارونه کیږي. الله پاک به د انسانانو په رزق کې، په مال کې، په اولاد کې، دغه رنګې په صحت کې ډیر زیات برکت دا واچوي او چرته به هم بې برکته کیږي نه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چاته څه مشکل کار را پیښ شي، د چا کاروبار خراب شي، نو هغوی له پکار چې د بسم الله دا وظیفه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې، الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې منګ او تاسو چاته محتاجی نه، صرف د الله پاک منګ او تاسو ټول د خپل اطاعت او د خپل فرمانبردارۍ دا محتاج ساتي. الله پاک د منګ د چانه اغیستونکي نه سازي، الله پاک دې منګ او تاسو ورکوونکي دا ساز کی. نن چې محترمو کوم وظیفه ده، دا ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده او دا وظیفه محترمو دا د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه ده. انشاءالله العزیز چې په دې طریقه باندې کوم سړی دا وظیفه کوي، الله پاک به ټول مرادونه دا پوره کوي. الله پاک به کاروبار کې برکت اچوي او دغه رنګه څومره مسلې مسایل وي دا ټول به الله پاک په خپل قدرت کامله سره ختم کړي. فرمایي چې په کوم کور کې دا درې کارونه کیږي، الله پاک به د دې کور نه بې برکتي دا ختمه کړي. الله پاک به په دې کور کې برکتونه دا پیدا کړي. لومبی نمبر کار ده چې په کم کور کې خلکه څه اږدي یا څه راغلي، نو بسم الله الرحمن الرحیم سره یو څیز کېښودو او چې یو څیز راغلي نو بسم الله الرحمن الرحیم باندې دا څیز راغلي. که چېرته ماشوم له یو څیز ورکوي نو بسم الله الرحمن الرحیم پې ووایي، دغه رنګې که د هغه نه راغلي نو بسم الله پې ووایي. نو الله پاک به د دې کور کې رزق داسې واکي، اولاد او مال کې الله پاک برکت پیدا کړي او دغه رنګې الله پاک له صحت کې دا برکت واچوي. دویم نمبر کار دا چې په دې کم کور کې خلک په ښي لاس باندې څه راغلي، یو څیز راغلي نو په ښي لاس یې راوالي، دغه رنګې د چاله څه ورکوي نو په ښي لاس باندې ورکړي. څه ماشوم نه څه یو څیز راغلي په ښي لاس باندې ترې راوالي، دغه رنګې که دوکان نه سودا راغلي په ښي لاس باندې کوي. نو فرمایي چې کوم کار په ښي لاس باندې وشي نو دا سنت طریقه هم ده، خو الله پاک له دې ډېرې زیاتې پیدې هم دا ورکوي. فرمایي چې کوم سړی کور ته ننوځي او دی سلام واچوي نو دې کور کې الله پاک ډېر زیات برکات دا پیدا کوي. نو دا درې کارونه چې کوم سړی کوي نو الله پاک به له په رزق کې برکت واچوي، په مال اولاد کې به له برکت واچوي، دغه رنګې په صحت کې به له برکت واچوي. زمونږ چې کومه وظیفه وه د بسم الله الرحمن الرحیم، فرمایي پیغمبر علیه صلات وسلام د حدیث شریف مفهوم داسې دی، که یو بنده داسې وي چې هغه ته یو مشکل کار را پیښ شي او دا کار کیږي نه، د هغې لپاره د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه وکوي. که د چا کاروبار مسله وي، د چا د نوکرۍ مسله وي، دغه رنګې یو سړی ځي بار ملک ته، دغه مسله وي، یو سړی انټرویو ورکوي، چې څومره مسلې مسایل وي، ځکه چې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایلي دي چاته کم قسم څیزه دا مشکل را پیښ شي، دغه رنګې د ښځو د خاوند منځ کې جګړه شي، دا هم ګوره ډېر زیات غټه مشکل کار دی، دا حل کېږي نه. د ټولو مشکلاتو د حل دپاره د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه په دې طریقې باندې وکړئ. چې کله موږ او تاسو د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه کوو نو موږ او تاسو له پکار ده چې لومبی 15 پیرې موږ درود شریف وایو او هغه درود شریف د مانځه درود شریف دی، دا موږ 15 پیرې وایو. بیا د هغې نه بعد دا وظیفه وکړو یا رحمان یا رحیم بحق بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم بحق بسم الله الرحمن الرحیم. بیا د هغې نه بعد خدا وظیفه 100 پیرې وایو، یا رحمان یا رحیم بحق بسم الله الرحمن الرحیم، دا 100 پیرې وایو. د دې نه بعد 15 پیرې بیا درود ابراهیمي دا ووایو. انشاءالله العزیز څومره زموږ مسلې مسایل وي دا ټول به الله پاک ختم کړي. الله پاک دې زموږ ستاسو ټولې پریشانۍ او دغه رنګه ټول مشکلات دا ختم کړي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.